کی هغه رکوع ده. اکثر لیدای شي چې ډېر کسان رکوع صحیح طریقې سره نه کوي. رکوع ځنه شونه واجب دي. اولا دا څه ته پکار دی رکوع نیت سره ټیټ شي. دویمه خبره ده چې کم از کم ته لسونه ټوټکې وباندې ورسیږي کېږدی ورباندې. دریم شی دا دی چې ته ذکر وایې رکوع کې. بغیر د ذکر رکوع صحیح نه دی. ذکر هم څه خدای تعظیم و تمجید و تکریم ورکی وي هغه ذکر پکار دی وایي. مثلا سبحان ربی العظیم و بحمده، یا سبحان الله درې وارې، یا الحمدلله درې وارې، یا الله اکبر درې وارې وایي. یا سیده ټایم د سره کم دی، المنځه وخت شارټ دی، یو وارې سبحان الله وایي یا کافي دی رکوع کې. خو زه کوم ټایم کې ته ذکر یایې پکار دی ته بدن نه خورېږي، حرکات پکار دی نه کوي. ډېر کسان لیدلی شوي د رکوع حالت کې بدن یې ماسې خورېږي ذکر یایي. ذکر صحیح نه دی. اخیری شی څه رکوع واجباتو نه دی هغه دا دی چې رکوع وکړې نیغ ودرېږه. څه د موت سمع الله لمن حمده ورکې ایو ودرېږه نیغ. سمع الله لمن حمده قرار سوی هغه نه بعد سجدې ته لاړ شه. اکثر کسان صرف اندوره څه سر رکوع نه اس کې ډایرکټ سجدې ته ځي ودرېږي نه. رکوع نه ورسته که نه ودرېدې قیام د نه وکړلو رکوع د نه دی شوی. ویلې چې رکوع نه ورسته ودرېدله دا د رکوع حصه دی. لذا دغه به رعایت کوو. دا داسې ما او تاسو رکوع صحیح شي، رکوع د صحیح دی، المز د صحیح دی. صلوات واسطه محمد و آل محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد. قیام متصل به رکوع اکثر کسان سوال کوي، خو زه عرض ته دا وکړم دا داسې مسله نه یې څه پیچیده وي. صرف نما مې اورېدلي دی خو اکثر دا انسان ته ضرورت نه پیښیږي دي شي. قیام متصل به رکوع دغه ته چې ته رکوع ته څه قیام نه بڅې، یعنی قیام نه بغیر به نه څې. ټیک شو؟ معنا یې دا دی هر یو رکوع چې موږ کوو قیام نه یې کوو. مطلب دا چې ما څه کله سوره وویله، الحمد وویله، سوره م وویله، زه څوم رکوع ته خو قیام نه ده څوم که نه ویلاړ یم څه څوم ده. دې ته ویلی شي قیام متصل به رکوع. ټیک شو؟ ورسته څه دا ودرېږم دا نه دی، دا بیله ودرېدله دی، دا خود یې رکوع حصه دی، دا بیل شی دی، دا واجباتو نه دی. د قیام متصل به رکوع ضرورت هلې پیښیږي چې کله یو کس دی، مثال یې درکوم، سوره یې الحمد ویله، سوره یې ویله، ډایرکټ سجدې ته لاړو، کوز شو کېناستو، په زړه شوه ورته چې نه موږ خو رکوع نه وکړو. اوس دا پڅېږي څه کوي، پاڅېدو ډایرکټ رکوع کې ټیټ شو، ډایرکټ یې رکوع وکړو، ونه درېدو. څه د ونه درېدو د قیام متصل به رکوع نه دی شوی، دی رکوع غلط شو، المزي غلط شو. دې حکم څه دی؟ دا سړی په کار څه ودرېږي اول نیغ ودرېږه، هغه نه بعد رکوع ته لاړ شه. کسی نه پوه شوی نه قیام متصل به رکوع ضرورت اخ ټایم کې پیښیږي چې که چیرې یو انسان رکوع په ویر کو ډایرکټ لاړو سجدې ته په زړه شو ته، اوس په کار دی دا اول نیغ ودرېږي هغه نه بعد رکوع ته لاړ شي. یعنی قیام متصل به رکوع دغه ځای کې ضرورت پیښیږي. وګرنه عام حالاتو کې هر یو انسان څه رکوع ته ځي خامخا ویلاړ دی څه رکوع ته ځي، دغه د قیام متصل به رکوع نه وي. اکثر داسې کسان یې توضیح مسایل نه یو سم پوه نه وي شي. اکثر کسان داسې یي چې کله زه د سوره یم، سورې نه وروسته الله اکبر څه یم رکوع ته لږ په کار دی ودرېږم، نه دا نشته ورکې ویلاړ یې آلریډي ته ویلاړ یې ودرېدلې ضرورت نشته. غلط کشولې غلطۍ کې تو ته مسله جوړېږي قیام متصل به رکوع. غلطۍ کې به تا اول ودرېږي بیا به رکوع کوې، نه قیام متصل به رکوع به تا وشي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد.